شل رکعات تراوی کوي او شوق سره کوي خزب هم کوي جماعت سره هم کول شي کورم کول شي خزه کزان لکه سلو رکعات هم کول شي وینن متراوی نه نیولې دې کال متراوی نه نیولې دا به تني زرانی سره چې تراوی نیولې نو ټیک ته کني نیولې بیا به نکوم دا به کنيشته تراوی به کوي سنت مؤکده شل رکعات. جاء عمر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس أوضاعا متفرقين فجمعهم على أبي بن كعب فصلى بهم 20 ركعة. عمر النبي عليه السلام جماعت تراغ خلقو تراوی کولی خو بیل بالجماعتونو 15-20 زیات یا کم اوضاعا متفرقین ما مخکې متفرقون وي انسان نه غلطي کی متفرقین مختلف فجمعهم على ابي بن كعب ابي بن كعب باندې ټول جمع کړه فصلى بهم 20 ركعه شل رکعات ولا اغي ولا ورکل جماعت او په دې اجماع ده پدې اجماع ده. ابن عباس وی شل رکعات نبی علیہ السلام کړي روایت ضعیف ته وتلقته الامه بالقبول لهذا روایت صحیح شو. جابر نه ته روایت یو خو روایت حد درجه ضعیف ته او بل اک روایت کې شته نبی علیہ السلام باقی کور کې کړي دي او عائشہ چې کوم روایت صحیح ده چې نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان کې شلو نه زیات نه دي دا تور نه زیات نه دي کړي نه غینه مراد تهجد ده غینه مراد تراوی نه دي خو رمضان غیر رمضان کې هغه تهجدي تراوی نه پوه شو په خبره باندې. بهرحال نو ما دا خبره کوله چې رمضان مبارک ګولډن چانس ته شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن کوم درځيان دي تراوی نه کوي ټول نه کوي په شریکه وی جامع ګندو هغه ته یو طریقه خیم د دې جماعت سنت الکفایه ده خو تشریح نه کوم خلق پسوس شي خدا له چې دا درځيان ته پکار چې کله خپل جامع تاسو ګنده کله چې تاسو سحری کوي پښمنه کوي دغه وخت تراوی وکړه کنه سلو رکعات بس سلو رکعات وکړه خپل دکان کې وکړه کور کې وکړه تراوی ما قضا کوي بعض کسانو شپې ډیوټي نو ځان لې کوي دکان کې دفتر کې اغازه کې سلو رکعات تراوی شل رکعات تراوی کوي دې کې سستی مکوي نو دا مسائل دي او کومه خبره ستاسو ذهن کې راځي ناغي بیا تاسو هم کولی شئ د شری مسئله خپل قریبي مدرس عالم بهتر چې مفتی صاحب داغه نه تاسو کوی نو بهتر وي هغه دغه کی کنه لګي په دغه فتوو کې تلفتین هغه د مسائل استحضار وته ډیر وي داغه نه تاسو کوی پریکټس کې لګي هغه نو دا مسائل دي.